خبره مې دې پورې کوله د بچو تربیت او تربیت پس کیږي په قرآن کیږي کوم خلق چې د قرآن نه لري دي کوم خلق چې د دین نه لري دي د چا چې د دین سره تعلق نشته د چا چې د قرآن سره تعلق نشته هغه خلق په لباس او په جامه د انسانانو کې ځناور دي تاسو ګورئ د دنیا ماحول ته وګورئ هغه خلق زما او ستا په دې ملک او په دا وطن کې په مونږ مسلط خلق په مونږ مشري کوونکي خلق دا د ټولو نه لوی ظالمان خلق دي د قرآن خاطر نه کوي د قرآن خاطر نه کوي څو ورځې مخکې یو واقع شوې ده علماو ته پته ده په بلوچستان کویټه کې یو زنانه چې یو ظالم بندي کړې وه سره د خپلو بچو او قرآن یې راخیستی و قوم ته وی دغه ریاست ته وی دغه ریاست مشرانو ته وی دغه جابرانو ته وی وی مونږ خلاص کوي دا سړی مونږ وجني مونږ سره زیاتې کوي زما د لور سره زنا کوي قرآن یې په لاس کې نیولې ای د ریاست خلکو ای واکدارانو ای ظالمانو ای د یتیمانو حق خوړونکو ای په دروغه د انصاف आवाज کوونکو مونږ ته نجات راکوي خلاصې راکوي چا پې غم غرض ونه کړلو تر دې پورې چې هغه ظالم دوه بچي مړه کړلو په کووي کې غورځولي وو دا خلک د قرآن پروا نه کوي د دوی د قرآن سره تعلق نشته د دوی د دین سره تعلق نشته ځکه په دې ملک او په دې وطن کې نن زما او ستا مشرم بې عزته ځوانم بې عزته خورم بې عزته مورم بې عزته موږ ولیدل په دې ریاست کې کومې ښځې چې په نن سبا وخت کې صرف منډې وهي په اوړو پسې په ټرکونو پسې ښځې خویندې میندې دا هم د چا خویندې میندې دي که نه دي خو دا خلق د قرآن نه لري دي د دوی په قرآن تربیت نه دی شوی دوی د قرآن نه خبر نه دي د دې وجې نه علما دغه اواز پورته کوي چې راشئ د قرآن سره تعلق جوړ کوي د خپلو بچو تربیت په قرآن باندې وکوي بیا به سبا ستا بچې غل نه وي نن سبا دا خلق غلا ته ولې جوړ شوي دا د دغه ظالمانو د وجې نه کله چې په قرآن تربیت وشي کله چې د قرآن مطابق ژوند او زندگی وي نو بیا د ستاسو په دې کلي کې امام دی مفتی صاحب تاسو چېرته ویلی شئ چې یاره د مفتی صاحب په دې پلانکي ځای کې یا غلا وکړه یا دغه شی پټ کړلو دا تاسو ویلی شئ ولې نه شئ ویلی که ویلی شئ مفتی صاحب باره کې ویلی چې شی پټ کړلو څه پټ کړي نه دا مجلس دا ګلونه چې نن ناست دا د چا د برکته ولې نه وایې په دې وجه چې د هغه تربیت په قرآن شوی دی د هغه تربیت دیني تربیت دی هغه د ظلم تربیت نه دی کړی هغه د ګډېدلو والا په ادارو کې سبقونه نه دي ویلي چې په روډونو بیا خلک ګډېږي مخکې به صرف ډمان ګډېدل داسې وکه نه وه نور څوک به ګډېدل اوس ټول که ښه دي او که بد دي ټول سره ګډېږي ټولو ګډېدل شروع کړي ولې ځکه د قرآن نه لرې خلک یو د قرآن د تربیت نه د علماو د تربیت نه د مدرسې د تربیت نه لرې خلک یو راشه د قرآن تربیت وګوره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته یو سړی رالو ورته وی امام صاحب چا رانه چیلې پټه کړې وزر نه چا پټه کړې امام صاحب چا نه تپوس وکړو چې یاره د چیلې زیات عمر به څومره وي چا ورته ویل چې یاره 7 کاله عمر وي د چیلې 7 کاله د په بازار کې بیا د چیلې غوښه نه خوړه وي کیدای شي چا د سړي نه پټه کړې وه هغه چا لاله کړي ولې دا د مدرسې تربیت دی ولې دا د دین تربیت دی د دین تربیت عبدالله چې د زوی ابن مبارک دی عبدالله ابن مبارک عبدالله د یو بادشاه د باغ مالی دی خبره له سوچ کوو مالی و مالی باغ ساتلو د باغ څوکیدارو یو ځل بادشاه ورته وی ملمانه راغلی دي او
د انارو باغو وی د انار نه شربت جوړ کا د چې کله شربت راوړلو هغه شربت لږ تروش و بادشاه ورته وی تا ته دا پته نه لګي چې دی انار دغه بوټی خوږ دی او دا تروش دی ته پکې خوږ او تروش هم نه پیژنې نو دغه عبدالله ورته وی بادشاه سلامت زه ستا د باغ څوکیدار یمه زه جوسونه ترې نه وباسم او څکه مې نه د کوم وخت نه چې زه ستا په دې باغ کې نوکر یم ما چېرته ستا د باغ یو انار هم نه دی څکلی بادشاه متاثره شو ورته وی زه خپله لور په نکاح در کومه خپله لور په نکاح در کوم غاړه یې کېښودله د منت او د زارې نه بعد کله چې واده یې وکړلو نو دی یو شپه تیره شوه ښځه په کور کې یوازې بله شپه تیره شوه بله شپه تیره شوله دغه عبدالله کور ته نه راځي آخر ښځه مجبوره شوله خپل پلار ته یې وویل چې زما واده شوی تر ننه پورې سړی کور ته نه دی راغلی 10 شپې تیرې شوې 8 شپې تیرې شوې بادشاه ورته وی دا ولې ته کور ته نه راځئ عبدالله ورته وی زه ځکه کور ته نه راځم چې ستا دا لور ما واده کړې ده نو کم از کم ستا د خزانې او د بادشاهت او د وزارت خوراک به کړی وي او د دې په خېټه کې به 40 ورځې د هغې اثرات وي زه ویم چې دا 40 ورځې تېرې شي د هغې نه بعد به زه د خپلې ښځې سره ملاقات کوم 40 ورځې تېرې شي او بیا دی کور ته راځي کله چې الله زوی ورکوي نو زوی بیا وله مبارک ورکوي یو لوی عالم یو لوی بزرگ د زمانې الله وله ورکوي ځکه د دې تربیت دینی تربیت دی دا حرام نه خوري دا پردي حقونه نه خوري د هغې اثرات په اولاد باندې وي اثرات په اولاد وي څوک چې حرام خور وي د هغې اثرات په اخلاقو وي په خبرو باندې وي په خبرو یې اثر وي په اخلاقو یې اثر وي حرام خور سړي خبرې بدې لګي اخلاق یې ټیک نه وي نو د دین په دایره کې د قرآن په دایره کې د احادیث مبارکو په دایره کې چې کله څوک وخت تیر کړي او پای کې رالوی شي نو هغه پر امن خلک وي هغه معاشرې ته خلکو ته انسانیت ته امن ورکوي خوشحالي ورکوي سکون ورکوي نو الحمدلله علماء کرام لګیا دي دغه د اولاد تربیت کوي دغه د بچو تربیت کوي په څه باندې کوي په قرآن باندې کوي مفتی صاحب د سره قاری صاحب ستاسو بچو ته قرآن ښیي ستاسو بچو ته دین ښیي او ستاسو منئ یا نه منئ ځکه نن سبا ستاسو ذهنونه داسې جوړ دي چې خبره منئ نه که ستاسو د طبیعت خبره وه خو ټیک ده او که د طبیعت خلافه نو بیا نه منئ بیا کله کله غصه شئ نن سبا د مولا د بدنامولو دپاره ستاسو کوشش څه چې مولا بدنام کې یاره مړه دا خو سیاسي مله و دا سیاسي و بس نو ولې سیاسي و څه چالو شولو دا کوم سیاسي خلک چې ګرځېږي په سیاست او د ملک او د معاشرې په خبر هغه به ښه پوهېږي که یو عالم به ښه پوهېږي به هر حال دا سیاسي خبره زه درته نه کومه زه صرف دا درته ویم چې کوم خلکو د قرآن سره تعلق دی د هغه نه ستا حیا لوټ کول ستا مال لوټ کول ستا عزت لوټ کول دا ترې نه محفوظ دي حضرت شیخ صاحب فرمایل کوم خلک چې د الله نه یریږي د هغې نه مه یریږه استایي صاحب نشي کولی کوم خلق چې د الله نه نه یریږي د هغې نه یریږه هغه ستا د حیا هم غل دی ستا د عزت هم غل دی ستا د مال او د جیداد هم غل دی زمونږ دا ملک د کوم وخت نه جوړ دی اسمبلی دي په دې کې وزیران دي د هرې علاقې فنډونه دي پیسې راځي خو مونږ چې دا 20 کاله دغه کلی څنګه وینو همغسې دی څه پکې جوړ شوي چا جوړ کړي څه شی یعنی مطلب دا چې هغه داسې خلک نه دي مشران چې هغه د الله نه ویریږي الله نه یریدونکي خلک نه څوک چې د الله نه یریږي بس د هغه نه مه یریږه او ستا نقصان نشي کولی نن زما او ستا په ملک او په وطن کې که زما او ستا حیا لوټ کیږي که زما او ستا عزت لوټ کیږي که مال لوټ کیږي که بېعزته کیږو
دا دغه خلکو بېزته کړي کوم خلک چې د الله د دین نه لرې خلک دي د قرآن په تربیت کې تربیت نه دی شوی نن د بچو تربیت وکئ تاسو دا واقعیات ګورئ پرون سهار په دیر کې یو ماشوم لګیا شوی خپل مور او پلار یې ویشتي دي مور او پلار یې ویشتي پلار یې مړ شوی مور یې زخمی ده ولې ویشتي په دې پورې ویشتي چې دا پلار دی بچی ته وایي چې بچی دا په موبایل باندې دا پبجي ګیمونه او دا ټیک ټاک وغیره دا پې مه ګوره امنې کېدو نه پلار ته موبایل واخیستلو زوی تماچه راواخیستله پلار یې ویشتی او مور یې ویشتې ده ولې د دې بچي تربیت نه دی شوی او که د ده تربیت په قرآن وشولو هغه بیا ستا نقصان نشي کولی نو د ټولو نه لوی احسان په دې معاشره د چا دی د علماو د چا احسان دی علماو ولې ځکه عالم ستا د بچي تربیت په قرآن کوي چې هغه بچی به سبا تا ته هېڅ هم نه وایي د هغه نه به ته په امن کې نو د ټولو نه لوی احسان په معاشره دا د علماو دی تاسو دا موجوده حالاتو کې وګورئ ما بله ورځ د جمعې په ورځ باندې خلکو ته ویل مې زړه مې غواړي چې دا د جمعې د ورځې چنده درنه بند کړو جومات له مدرسې له خلک چنده کوي مې زما زړه غواړي چې دا چنده درنه بس نوره نه غواړو ولې ځکه حالات داسې دي خلک مجبور دي خلک غریبان دي په دې ملک باندې یو طوفان راغلی د دې ملک په هر غریب باندې یو تکلیف دی د دغه ظالمانو د لاسه نو خلک مجبور دي غلاګانې کوي بله ورځ یو جومات نه چا سولر او بیټري او یو پی ایس بیټري او پکۍ پټ کړی و پېښور کې او کوم غله چې پټ کړی و نو هغه ورسره چیټ لیکلی وایي جومات کې پرېښی و وی یاره ګرمي را روانه ده او زما ډېره زیاته مجبوري ده دا چیټ یې لیکلی و ډېره مجبوري مې ده او دا د ګرمي راغله نشم اخیستی وی که چېرته الله وس راکړو خپل مې واخیستل دا به بیا واپس کبه او که چېرته الله وس راکړو دا ما استعمال کړل او بیا الله وس راکړو وی جومات ته به بیا زه درته نور اخلمه دغه چیټې پکې پرېښې و بس نور تلې ورڅې وړي وو د دې دا مطلب چې دا خلک مجبور دي تاسو خو دا خبره اورېدلې ده چې کله یو سړی غلا کوي د مجبورۍ د وجې نه هغه سړی مجبوره شوي وي لکه په نن ماحول کې نو بیا د غل نه لاس نه پرې کېږي د حکمرانانو نه به لاس پرې کېږي نن هغه دور دی چې د دغه حکمرانانو نه لاس پرې کول د غله په بدل کې دا لازم او واجب دی چې د دوی نه لاسونه پرې شي ځکه دوی کوم ظلم ونه کړو خو بیا به درته وایي دا ظلم ولې کېږي ځکه دوی د قرآن په تربیت باندې تربیت نه دی شوی د دوی د دین په تربیت باندې تربیت نه دی شوی دوی ته قرآن نه ورځي دوی د قرآن د احکامو نه دي خبر دوی د قرآن په یو آیت نه پوهېږي د قرآن په مفهوم او په ترجمه نه پوهېږي او هغه کوم خلک چې دعوه د قرآن کوي چې مونږ په قرآن پوهېږو مونږ د قرآن مفسرین یو هغه خلک هغه د دوی سره ملګري دي او دوی ته د قرآن تشریح غلطه کوي پې پوهېږي نه دا وایي چې پوه نه شي ښه دي کله کله مونږ دا مولیان وایي چې تاسو همداسې انپړ ښیئ که پوه شولی بیا خو چاله شکرانې نه ورکوئ ځکه د مولیانو ډیپټي استازو شروع کړه پخوا به چې ماشوم وشولو د جومات استاز ته به یې راوستلو هغه به غوږ کې ورته اذان او اقامت وکړلو آخر کې به یو 500 یا سلګون به هم د جومات استاز لا ورکړلو اوس په هر کور کې تبلیغیان پیدا شي په خپله یې کوي زموږ رزق یې ختم کړو دویم نمبر کې تمه به هم دا وه چې د جمعې په شپه به چا خیرات کړی و هغې دپاره مولیان راوتي وي دا شرک دی او دا بدعت دی هغه هم ختم شولو نو دا مولا غریب به څه خوري بیا نو هغه خلک چې د قرآن نه واقف خلک دي او ځان ته وایي چې موږ په قرآن پوهېږو نو هغې د قرآن تشریح غلطه کوي مقصد یې غلط بیانوي درباري مولا هغه ظالم حکمران ته نشي ویلی چې داسې مه کوه قرآن داسې وایي غریب مولا دغه جابر و ظالم ته غریب مولا په سترګو کې سترګې ورچوي کوم مولا چې د مراعات عادتي وي یا یو مولا به داسې وایي چې په پریدو ژبه کې چې یو ملا توسن وي ناحق خبره کولی شي توسن سړی په جرګه کې چې مشر هم توسن وي هغه هم حق خبره نشي کولی نه دغه خلک د قرآن د احادیث